د بینظیر د روپو نوې سټیټس چې دی ځینې کسانو ته شو کېږي او ځینې کسان وایي تر اوسه پورې موږ ته روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې، لکه د هغوی اکاونټ اکټیو وي او بیا هم هغو ته روپۍ میلاو نه شوې. ځینې ته ان اکټیو راځي، هغه وایي د دې موږ څه چل وکړو. اوس پکې نوی راځي ویلټ میګریشن، دا پکې راځي. نو چې دا پکې راځي نو هغه وایي د دې مطلب چې دی دا سره. نو په دې ویډیو کې ښه په تفصیل سره چې دی زه په کوم ځای اوس چې دی 8171 ویب پورټل چې دی هغه اپډیټ شوی دی. لکه 8171 کوم ویب سایټ چې دی هغه اپډیټ شوی نو په هغې ځینې کسان خپل سټیټس وګوري نو هغو ته دا قسمه لیکلي چې دي دا راځي دا ته ښکارېږي. نو هغه وایي د دې مطلب چې دی دا څه دی. نو که تاسو کتلي دې ځل تاسو ته خو روپۍ په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. نو چې په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي نو د دې د وجې نه په دې قسم کې چې دی ډېره زیاته مسله وي. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. کم کسان چې موږ ته تر اوسه پورې روپۍ چې دی دا میلاو نه شوې، زیاتر کسان دا خبره کوي وایي موږ ته روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو لږ صبر وکړئ، د هغو له طرفه چې دا مسله راځي د بینک د طرفه په کوم مسله راځي اوس دوه ځایه دی. یو د بینظیر د طرفه راشي، یو دلته کې چې دی د بینک د طرفه چې دی هم زیاتر کسانو ته مسلې چې دي دا پکې راځي. نو چاته راځي وایي ستاسو اکاونټ چې دی دا برابر دی، لکه هغه اکټیو دی او ځینې کسان ته وایي ان اکټیو دی. نو دا د هغو له طرفه مسله ده، تاسو به لږ صبر کوئ نو دغه مسله چې دا به ترې وځي. اوس ځینې کسانو کومو کسانو ته چې ان اکټیو راتلو نو هغو ته پکې اوس راځي ولټ میګریشن، دا ورته راځي. نو چې دا ورته راځي دا ورته د دې د وجې نه زیاتر کسانو ته راځي. هغه کسانو ته ځینو ته راځي چې د کومو کسانو د مخکې نه ایزي پیسه جیس کیش دا اکاونټونه وو، لکه رقم بینک چې هغه اکاونټونه وو، نو هغه اکاونټونه چې دي هغې ور واوړېدله بل طرف ته. نو هغو ته دلته کې ښه صفا صفا په اردو کې لیکلي، خو بیا هم هغه زموږ نه چې دی تپوس کوي. تاسو ته په دې کې ښه صفا لیکلي چې خپل شناختي کارت به راوړئ، اصل شناختي کارت، موبایل به رسره او سیم به رسره لاړ به شئ. ستاسو چې کم بینک دی د هغې ایجنټ خواله به لاړ شئ، لکه کوم ځای کې چې د دې بایومیټرک کېږي هلته به لاړ شئ. خپل بایومیټرک چې دی دا به ځان له وکړئ. چې بایومیټرک یې وکړو نو د هغې نه وروسته چې دی بیا به ستاسو روپۍ راشي. دغه بایومیټرک به وکړئ، تاسو به لاړ شئ 2-3 ورځې پس چې دی کېدی د بینک د طرفه تاسو ته د روپو میسج راځي. چې د روپو میسج درته راغی دوباره به راشئ، بیا به بایومیټرک وکړئ او تاسو ته به ستاسو قسط چې دی دا به تاسو ته میلاو شي. په دې کې ځینې کسان چې کم کسان وایي زموږ اکاونټ چې دی هغه اکټیو دی او په هغې د بره موږ ته روپۍ نه میلاویږي. نو تاسو هم اوس یو څو ورځې چې دی نور صبر وکړئ. د هغو له طرفه 10 ورځې د دې نه مخکې اوس 10 ورځې تاسو نور صبر وکړئ. دا قسط چې دی دا نه واپس کېږي، دا به ستاسو اکاونټ ته چې دی دا به راځي. چې ستاسو اکاونټ ته راغی نو تاسو بیا د هر ټایم رایستی شئ. لکه په کال کې که تاسو هر ټایم راوکاږئ، خو په کال کې دننه چې دی هر ځای کې رایستی شئ. نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي. دا اوس اکاونټونه کولاویږي نو دا مسلې چې دي دا پکې راځي. نو اوس لاړ شئ په 8171 ویب پورټل باندې چې دی دوباره خپل سټیټس وګورئ. د کومو کسانو چې ان اکټیو راتلو کېدای شي هغو ته اکټیو لیکلی، ځینې کسان ته سیم نوټ ایشو یې کړی و هغه تللی دی هلته کې خپل سیم به یې راغستی نو تاسو ته به اوس هم اکټیو چې دی دا به راځي. نو خپل دغه چې دی سټیټس چې دی دا اوس وګورئ او یو څو ورځې ورته نور صبر وکئ، یو 10 ورځې داسې صبر وکئ نو ستاسو روپۍ چې دی هغه به تاسو ته میلاو شي. او کم کسان ته چې اکټیو کړی هغه لاړ شئ او ګوتې ولګوئ خپل اکاونټ چې دی دا کولاو کړئ، ځکه د هغې نه وروسته چې هم ټایم تېرېږي ځکه ستاسو په اکاونټ کې روپۍ اکثر نه جمع شوي. چې جمع شوي نو ته چې ګوته ولګئ هر سره وکړئ په ټایم تا ته میلاو شي. خو ځینې داسې چې هغو له ټایم ورکوي نو د مخکې نه ګوتې ولګوئ بیا به دوباره لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا به تاسو راوکاږئ.